دا یو مسله ده چې د زنانو د سر ویښته خرڅول دا څنګه دي. نو د دې مسلې جواب دا دی چې د انسان د جسم هر یو عضو او د انسان د جسم هر یو جز د هغې احترام چې دی نو دا لازم دی. چونکې د زنانو د سر ویښته هم دا د انسان د جسم یو حصه ده، یو جز دی. نو د دې جز احترام چې دی نو دا لازم دی. لہذا احتراما د زنانو د سر ویښته خرڅول چې دی نو دا جایز نه دی. او دویمه خبره دا ده چې د زنانو د سر ویښته چې دی نو دا د دې د پردې حکم دی. اگر چې د جسم نه چې دی جدا شوي وي، د سر نه جدا شوي وي، په هغې باندې د اجنبي خلکو نظر لګېدل هم چې دی نو دا ممنوع دی او دا جایز نه دی. نو لہذا د زنانو د سر ویښته دا پټول پکار دی، دا خخول پکار دی. او که بالفرض خخول ممکن نه وي نو بیا داسې په یو کپړ کې، په یو شاپر کې چې په هغې باندې د اجنبي کس نظر ونه لګي. نو لہذا د زنانو د سر ویښته خرڅول دا ممنوع دی او جایز نه دی.